المنځه حواله سره تیر شوي خطبې کې هم مصارعز کړي عرض کړي وو. دې خطبې کې هم یو څو نقطې تاسو خدمت کې عرض کوم. که څه ځنه یاد وساتئ عباداتو باندې المنځو باندې بقاعده تنقید شوی دی. داسې نه دی څه خدای هر قسم ته المنځ تجلیل کړی وي. ځنه المنځو تجلیل شوی دی، یعنې صفات بیان شوی دی، قدردنی شوي دی. ځنه المنځو خود خدای خود حدیثو کې تنقید به شوی دی، یعنی مذمت شوی دی. تو څوک چې قرآن کې المنځه دپاره یقیمون الصلاة ټکی استعمال شوی دی، او تاسو چې المنځ مو وکړو یا المنځ مو ولویستو، ترجمه یې دا نه کېږي، دا غلطه ترجمه ده. په قرآن کې راغلی وي یتلون الصلاة یا یقرؤون الصلاة، بیا صحیح وانده ترجمه یې وه، المنځ مو وکړو یا مو ولویستو، دا یقیمون الصلاة ده، یعنی المنځ اقامې کول دي. څه مطلب؟ قایمول دي، ودرول دي. اقامه قایم کېږي المنځ هلې څه شرایط یې پراخ وي. مقصد دا یې څه چوکه لمونځ کوي پکار دی څه خپلو پرا شرایطو سره یې وکړي. زه به ساده شالې پښتو کې درته وایم پکار د انسان المنځ تیغ نه تیر نه کړي. المنځ پکار دی داسې مه کوه لکه نور کارونه کوي، یا بې شوقه یا بې حوصلې یا خیال سطحي نه سطحي. ځنه کسان اوس هسې معاشرې کې قسم یوه نیوه مسله بیان کې ورته زړه کې دغه کې تو غلطي ده دا مه کوه دا شی، هغه ته تصحیح څه پرېږده، دا خدای بخکي هوښیار چیسې ما ګرځه. دا څه خبره شوله؟ اوس که درته وایم څه لباس نه د داغ دی مثلا، یا سوی دی یا یو نجاست ورباندې دی، یو چې دی فورا یې څه پکوي مینځي باد برېښي ځکه. خو که همداسې یو داغ د لمانځه کې وي، یو عیب د لمانځه کې وي، عبادت کې دي وي، بندګۍ کې دي، چوک دوره درته وایي بادا نه لګي، معنی یا نه، تسلیموي یا نه، عمله نه پکې. که څه المنځه شرایط دي، موږ ته وایي شرایط صحت، شرایط کمال، شرایط قبول. ځنه شرطونه داسې دي چې هغه که چېرې ته رعایت نه وکړې المنځ صحیح نه دی ساره. لکه زه مثال در کوم، وضو نه وکړې المنځ د باطل دی. یا مثال در کوم قبلې طرف ته نه وي المنځ د باطل دی. یا اوبه غصبي وي وضو ورسه وکړې، وضو د باطل المنځ د باطل. یا مکان ځای غصبي وي ته وکړې المنځونه کوې، نه کېږي دا. یعنې المنځ دغه ځای کې بیخي صحیح نه دی. ځنه شرطونه داسې دي المنځه دپاره چې هغه ته موږ شرایط قبول، مطلب هغوی نه بغیر المنځ قبلیږي نه. لکه مثال در کوم روایتونو سره یې چې زکات نه ورکوي المنځ د معنا نه لري، قبلیږي نه. ټیک دی صحیح دی المنځ د قبلولې مسله یې شته. یا خمس نه ورکوي، یا ځنه یې مثلا یو کس دی عزو سلام مثال در کوم، یو کس دی کېدای شي یو ځای کې پیشنمازۍ په زوره کوي، چونکې نه مني مسله یې دې ځای کې لمونځ چې دی قبلولې مسله یې شته دی. هداسې مثالونه ډېر دي. بهرحال شرایط کمال، شرایط کمال داسې دي چې کېدای شي المنځ یې تو صحیح اوي، کېدای شي المنځ یې تو قبول اوي، اما المنځ د کامل نه وي، موږ مکمل المنځ د نه وي. مثلا روایتو کې راغلي دي لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. یو کس همسایه د مسجد دی، هغه المنځ صحیح نه دی، صحیح نه دی معنا یې ټیک نه دی. المنځ پکار دی هغه مسجد کې وکړي. دې مطلب دا نه دی چې المنځ یې خونې کې صحیح نه دی، دې مطلب دا نه دی چې المنځ یې قبول نه دی. صحیح دی، قبول دی، المنځ یې مکمل دی. یعنی مسجد کې کته وکړي کمپلیټ شول، مسجد کې کته وکړي نوره درجه یې زیاته دی، مسجد کې کته وکړي ثواب نور زیاده. لکه مثلا موږ یو کنه صفا سوترا جمع وچي عطر استعمال کی المز نورا اوچتیږي، نورا کمپلیټ کیږي. یو حدیث کې د سیاره غلی دی لغوي وته وچي مولا امام صادق علیه الصلاۃ والسلام مولا باندې صلوات وسلام شپږم مولا یو صحابي او اکثر به امام سور سره حماد بن عیسی نامیږي. شپېتو کلونې عمر زیات شوی و. یوه ورځ امام شپږم امام دی حماد لږ پاڅېږه دوه رکعته لمونځ یې ما په مخ کې وکړه. وال خو لږ شرم غوندې محسوسوي، مولا زه اوس لمونځ وکړم. مولا دوی مه شرمېږه، دې کې شرم نشته، پاڅېږه لمونځ وکړه. بهرحال پاڅېدو لمونځ یې وکړلو، دوه رکعته لمونځ یې کله مکمل کړلو، امام مخ ور وړولو. د حدیث ته ډېر غېږ واچوئ.
امام مخ ور وړولو مولا دوتی حماد ګیره د سپینه شوله شپېتو کالو ته ورسېدلې ما سې د یو المسیخ نه شولو څه پوه شولو حماد شپېتو کالو نه زیات شوې ګیره د سپینه شوي دی ما سې د المس ټیک نه دی کړی ما سې د لمنځه کې عیبونه شته دي اشکال ورکې شته دی ما سې د الموز عاشې نه دی مولا ورته پاڅېد مولا دوی حماد اوسې ما لمنځه ته سترګې وکړه مولا ورته پاڅېږي لمونځ ورته وکړي حماد ته یې څه حماد دا شی لمونځ کوه دا ډېر ضروري دی که څه دا نقطه ډېره ضروري تېر شوي خطبې کې ما درته هغه حدیثونه پیش کړي چې یو انسان مکمل لمونځ نه کوي یا حدیثو کې دا شی حصه یا وه چې کوم کس لمونځ کوي سپک نظیر ورته کوي دا سپک نظیر یې دغه ذکر راغلی دی ته ته بالمنځه خو نه یې خو لمونځ هغه نه کوي لکه څنګه پکار دی ما تاسو شپېتو او یو کالو کې وه هر شي چې لګېدلي وو ځکه سم ډېر سپین ږیري فعلونه به تخر وکې نیولي وي شد دوی که چېرې ورته عدالتو ته انتقالونه سیخوه څه کوه څه کوه بېګا یو سپین ږیری مو لیدو معذرت نه غواړم سپین ږیري مو سپین ږیري انشاءالله تاسو سمې ږیري ورو ورو سپینې شولې خفه کېږئ ونه محسوسوئ به نه سپین ږیری مو لیدو مطلب ځمکې نه دومره په تکلیف پاڅېدلو مطلب لاس یې ورکولو موتی هغه سه بس ډېر سخت ارمان مو دی المسیح مو نشته دی المسیح وایي به المسیح مو نشته المسیح او دواره کوه که دا وکړه ټولې دنیوي هغه وي مول ارمان دغه شي کوه چې هغه مرسته هغه دپاره کار ډېر کوي دا ارمانونه پرېږده وه که نه موږ اوسه پورې دغو ارمانو کې سار وو که څه په کار دی دغو شیو انسان خیال وساتي هغو شرطونه زه لږ څو شرطو طرف ته لږ مختصره اشاره درته کوم یو شی دا دی چې المنځه کې په کار د انسان قربتا الله نیت ډېر مهم دی چې لمونځ یې تا خدای دپاره وي المونځ کې چې کله قربت نشته دی یاد وساته خدایي ورکې نشته دی للهیات ورکې نشته دی کوم ځای کې چې قربت خراب شو مغه ځای کې کینچي کېږي بیا المونځ کټېږي پرېږدي سوچ مو دی د قربتا الله چې کوم ځای کې نه دی که نه مغه ځای کې داسې لکه کینچی ورکې استعمال شول المنځه کې پرې شو داسې وایه زه یو مثال در کوم انسان ودرېږي ځینې وخت کې مثلا تاسو به لیدلي وي کیمرې لګېدلې دي ځینې کسانو کوشش دا وي چې داسې ځای کې ودرېږه څه کیمرې کې راشي څه پلانکای خو لمانځه کې ودرېږي شته ده جمعې کې شته دی اول صف کې دی مثلا همدغه ځای کې ریاکاري شوله که نه مسله ورکې راغلله یا یو زه مثال در کوم یوه حصه یې تا للهیات نه وځي لکه قنوت دی مثلا قنوت کوې دنه کسان یو عام حالاتو کې یو قنوت کې خو څه کله وخت چې یاره دا دی اوس خال دی جامع دی جمعه دی لمونځ دی خال مرکسي نو ماشاءالله وي قنوت ته ووښکي یا یې په کاف و صادو شروع کي یا ځینې کسانو به تا لیدلي وي تسبو کې ریاکاری قسمه قسم تسبیح رو بساجبونه نن سبا ماشاءالله وي خلق تسبون یا مقابلې شروع دي دا یې شپېتو تسبیح دي دا یې 500 دي دا عبدالعلي دي دا دغه ځینې راغلي دي چې ته خو اوسه کښېنې یوه ګنټه یې دي تسبو والا جامه نه ختمېږي خو که دا پوښتنه ونه کړي چې ذکر د کوم په یایي څومره ذکرونه د په ختم کړل مثلا لږ ذکرونه یې مو پوهې کا نو دا نشته یعنې تسبیح فیشن ته راغلی دی مثلا هر چي ته فیشن راغو تسبو پورې راورسېدو المنځو پورې همدغه ځای کې چې خدای دپاره نه شو لله یو کار نه شو یاد وساته کینچي شو داسې وایه چې کله خدای سره نه شو مربوط دغه ځای کې دا خرابېږي یاد وساته معمولی غوندې کې اور ریاکاری راشي کور خرپوي درته زه یو مثال در کوم لکه دا فټبال کوي که نه وړکي جوانان یا والیبال کوي بسکټبال کوي ما هغه بال دی بسکټبال دی والیبال دی فټبال دی یوې معمولي ستنې څه څه ولګېږي چې سروایو کې راغو که نه ټول کیل خرپوي بال لاړو که نه چې بال لاړو نو کیله لاړو انیسو سره ریاکاری بیماری آتی څه خدای دپاره نه شوی وه معامله ټوله معامله د خرپوي ټول کار د خرپوي یاد وساته لذا د ډېر ضروري شی دی المونځ په کار د انسان صحیح طریقې سره وکړي ما درته اصل موضوع دغه ځای کې دی المونځ بهترین انداز کې وکړه دا د مینې محبت سودا دی دا د عشق و بازار دی دغه ځای کې په کار څومره یې تا مینه محبت ولوله جذبه زیاته وي چې ته داسې لمونځ مو کړی دی مثال یې در کوم چې لمانځه یې ودرېږي بس زړه دې نه کېږي چې دا لمونځ مو پرېښلی دی سجدې ته ټیټ شي داسې زړه دې نه کېږي چې سار مو سجدې نه اوچت شوی دی ذکر یا یې بس ډوب شي ژړا درته یکدم ورکې راشي توی ورکې وکړي معرفت دغه ځای کې راځي انسان ته که نه دا ډېر ضروري شی دی
یو کس مولا سترګې ورته غړي لمنځلې وي لوړ وي خو ډېر بیړې بیړې سره لاپروا لمونځ کوي لکه موږ ډېر کسان داسې کوي بیړې بیړې سره یا الله دکانداران وي یا ځنه تاجران زمینداران هر یو کس به حال موږ پورې د خبره دی موږ معصوم نه یو بیړه کس یو شي کې بیړه انسان ته شیطان نه ورکوي وسوسه او بیړه لمنځه کې ډېره کوي الله دا کار پاتې شو الله دا کار پاتې شو او بنده خدا ټولو نه مهم کار اصلي کار بنیادي کار اساسي کار انداغه الموز دی چې ته په ویلاړ یې دا صحیح وکړه پرې دا نور کارونه هغه روزانه دي دا صحیح وکړه د مینې سره وکړه یو کس ویلاړ وي لمنځه باندې همداسې بیړې بیړې سره سرعت سره لمونځ کوي سجده مکمل نه رکوع مکمل نه خو بیړې بیړې لګیا دی امام څه سترګې ورته وغړلې امام جمله داسې ورته ادا کړه نقره کنقر القرآن داسې لګیا دی لکه وروغ مخو کوي یې وروغ مخو کې غوندې لمونځ یې شروع کړی دی هېڅ دې لمونځ خدای څه نه قبلېږي دوی څه حیثیت نه لري داسې لمونځ قرضې سه یې مه کوئ شوق سه یې وکړئ مینې سه یې وکړئ مولوي لیدا ټکی کړی د نهج البلاغې کې څه زه عبادت نه بهشت دپاره کوم شوق یې د بهشت نه جهنم ډاره یې کوم بلکې بهشت وی نه وی جهنم وی نه وی علي عبادت به مولا اشاره اندشي ته راته کړې چې علي عبادت معرفت والا عبادت دی د علي عبادت د عشق والا عبادت دی د مولا عبادت د مینې عبادت دی مولا جنت و جهنم یو یا نظیر کې نه دي نیولي مولا د خدای عظیم ذات یغه عظمت هغه معشوقي مد نظر دی ما عبادت د بنیاد یو بل شرط کسر لمنځه کې انسان په کار نشي تر توجه وي لمونځ د ناقص نشي هغه خضوع او خشوع ده قرآن کې دي کنه فی صلاتهم خاشعون مؤمنانو المنځکاخ ماغه دي چې هغه لمنځه کې ویلاړ وي خضوع سره خشوع سره زیدی مثلا در کوم کسا خضوع او خشوع اندار چې انسان ډیر سخت عاجزه حالت کې وي چې طرف ته توجه نه وي نه جمعو ته نه کپړو ته نه ګیری ته نه بریتو ته نه موبایل ته دغه شی تر ته پام فکر نه وي بالکل انتهایی عجز حالت کې وي عجز تاسو لیدلی کنه یو بادشاہ په مخ کې غلام څو درېږي هغه مثال دګیږي ډپیږي یغه ځان سه پام نه وي یغه بالکل عجزه انتهایی عجزه حالت کې باندې انسان نه په خدای ته ودرېږي انتهایی عجزه حالت زنا کسان متوسل لیدلی وی ځل منځنی ودرېږي کله چوک ګيري سکیل کوي بته ګيري کی وای چوک بریتو کې چوک وې گو کې چوک پیزه کې معذرت نه وړم چو تصویر بسلی کړپوي چوک لمنو کې لګیاوي سی خوي ارسي خوي چوک بته ټکوي نشوا اندغه ځکه ته پته لګيږي چې خضوع د نشته ده خشوع د نشته ده توجه د خراب ده قرآن کی پروردگار ویلی علی صلاتهم یحافظون مؤمنانو المسکاخ مغدی چغد المنزه حفاظت کوي المنز په کار ته محفوظ